نن چې د دوی کار زیار او کردار چې کوم په دغه جرګه کې یو اهم او نن په دغه علاقه کې چې کوم د بدامنۍ دغه فضا جوړه شوې دغه خطر جوړه شوې هغه خطر ډیره حد پورې کنټرول شو. په دې ځای کې چې هر څوک د نن نه پس ځای اخلي راشي ځای نه پکې والی دا قیمتي ځای دی مزیدار او دې کې چې کومې تنازع وي کومې لانجې وي هغه بالکل مکمل ختمې شوې. زمینی پتارو کنده د زلو پر هرونا ورکیگی دا بیمین زندگی دیران وجنی یو چغاشت پکارا بیدار کلالمونا. احترامات او نیکی هیله د خپل رور محمود جان عمر دی قبول کې اګرانو کتونکو ولاړې ما پکنیور کې په هغه ځای باندې کم دی کې چې د دوه ورونو ترمنځ یو لانجه و یو جاخه و د غزمکه چې کوم واغه متنازع شوی و نن امیر نواز خان او نور د درګې مشران چې کوم نو هغه دغه روغه سر تور رسول او د غزمکه چې کومه هغه ته حد پورې آزاد شو. جاندې بجې صاحب راس راولال دی هغه په دغه روغه کې موجود د دستوره کې هغه ناستو هغه نه به تاسو کو چې دغه تر کومه حد پورې دغه علاقې لپاره سودمنه ده او دغه روغ نه غوي سونه مطمئن د وخت راغول ډیره مننه دغه روغ تاسو په وړاندې وشو سګنه چې دغه سروغي سونه سودمنې دي د علاقې د امن لپاره او نن دغه روغ نه سونه مطمئن دي. مهرباني الله د خوشاله قدرمن شروره زما جانزیب نوم دی تنګي کې می بارګینم دی او د تنګي د بارګینونو صدر ما د دې علاقو ټولو ما ته پته دی پراپټو په دې باندې د دوونو سلانځه وا تنازع وا سپکه پراپټي خلکو اغستم وا خدا الله د خلکو څخه وکړي دي کې ما ابراهيم جیم سمنډه والے او هغه ټیم کې سمې نو خړلې اوس پکې میر نواز خان او نور مرګرو منډه ترلې وکړي او د دوی دواړو رونو چې کومه تنازع هغه هم ختم کړله او روغ وشوله. په دې ځای کې چې هر څوک د نن نه پس ځای اخلي راشي ځای نه پکې والی دا قیمتي ځای دی مزیدار او دې کې چې کومې تنازع وي کومې لانجې وي هغه بالکل مکمل ختمې شوې او الله دې زموږ مشران له دغه سوس ورکړي چې دا کومې لګي لګي تنازع دي په دې تنګي 400 علاقه کې او دا ختم کی او دا روغ جوړ لار شي یو خو زمنګ د ضلع 400 په مخ په وړاندې روان شي ځکه چې په کوم ځای کې تنازع لانجې نو هغه ځای نو کې نه څوک ځای نه لري نه څوک راځي چې دغه څه په روغ جوړي وشي او په میډیا بیانونه ورشي نو هر سړی شوخي دی د زینو دا غستلو د مارکیټونو دا داسې ځمکه ده چې په دې کې ته هر قسم کاروبار مارکیټ پکې جوړولې شي بارګین پکې جوړولې شي چې ته پکې څه جوړې هغه پکې جوړیږي هسپتال پکې جوړولې شي نو د نن نه پس د خیره څخه په دې کې جوړه وشو کار ختم شو او ټول خلکو ته زما خواهش دی چې راشي ځان له پکې زین والی او هیڅ تنازع پکې نشته هغه ختم شو ورو مې دلته د تقریبا چې زم شپږ واته میاشتې کال شو چې دې کې تنازع روانه او خو شو پمپونه دي دکانونه دي کورونه دي د خلک په ډیر هیر کې ځکه چې په دې کې اکثر جنگ جګړه ون غتله نو دوی تم ډیر همن ملاو شو ډیر خدای غورته ملاو شو بل په دې کې چې زین جوړ شي نو دوی ته به نورم همن ملاو شي دا ځای به کامیاب شي د خیره سره قیمتي بم شي او د خلک علاقې بم خوشاله شي غریبانان خلک هم پکې پروزګار شي د خیره سره نام خوشاله ډیر ولسته لپاره د علاقې لپاره سونه بهتر دي. السلام علیکم جی تاسو ډیر مننه چې موږ د وخت راکړه الله ډیر خوشاله کوم ډیر خوشاله هجی په رو امانه دې کې ډیر د دوسه مې د خوشا خلک ټول ډیر زیات غریبانان په دغه کې تنګ وځو چې بس دځي بکې دی هغه به کله یو خوشو کله به بل خوشو ماشومان ټول اوس ټول ډیر خوشاله شي والله دې هر چاله د قهن وسور کې چې ټول مرګري ټول خلک د قهن دی روغ کې لکه څنګه چې زموږ د مشران وکړي الله دې ډیر خوشاله کړي ټول او خدای پاک دې تاسو لم ډیر خوشالي درکړي. یونس خان تاسو ته اول مونږه په دغه غټه روغه باندې مبارکي وایو یقینا چې د علاقې د پاره د ډیره تاواني و موږ پکې دونه دوړ دوب کړي لري سزاحت نه خو دوړه طرفین هم خپلم دی او قسم کلیوالم هم دي او د عمرزو خانان چې کوم دي زاغوي سره هم دوا سلام مړ جام دي نو موږ چې کوم دوړ دوب پکې کړي دي منډم کړي استړم کړي دا او بغیر د لالچ بغیر د دغه نه کې زته په ایمانداري ویم چې دې کې نور هم ډیر سو او الله کوم پکې د سلورنی زند دې د خپل پیسې مې لګولې دي خپل ارث مې کړې دي د مړو روغ مې الله په فضل سره په مېره کې زه یوسف خان قلاوله یوسف خان دویم بس دا ارسم کړی دی الحمدلله او تاسو هم شکریا ده چې مخې لراله او دا زما تر دی سکا بس باینم نه او هغه څه خدای پاک زموږ په لاس باندې خلاص کړل ډیر الله فضل وکړ او خدای دې دا شی مخکې مو چلی چټکی تاسو یقینا چې ډیر لوی کار وکړو دغه د بار ویم چې ډیر لوی کار پدې شو چې یو لوی شخړه و یو لوی مسله و تنګ یې څومره کړې تنګ خو دونه کړو
چې یو ځل یې پکې تماچه دار سره ګپ لګو تماچه چې کوله نو دا شګې ویشته دی خانه هغه تماچه نو چې دا دلته کې هغه شګه ویشته دلته نه پیډه دي شروع شوې مونږ ته ټلیفون وکړو دا څنګه چللې به چې لکه چل دغه دی چې ظالمانو هغوی خو تماچه چې کوله لکه مطلب دا دی چې شی بیا دونه سنسیټیو شي که نه که ته مثلا اسم یو کار وکړې نو هغوی کې نه پمې وکړو نو اصلي خبره دقه وه نو ښه وه خدای تعالی خدای شته چې ښه پکې ستړي شي د جمعې مونځ هم رانه پکې تللی دی نو ما امیر نواز خان کور روټۍ خوړه او ډېر هغه که نه سنسیټیو معامله وه تا ته هم ښه پته ده او الله پاک ډېر په خیر دغه کړه خو داسې اسانه نه وه د چندخانو ټولو یو به م راچو دوه به رانه دانګل په اخره کې م راګیر کړه د اوسه پورې ښه اوس نیمه ګنټه مخکې هم پکې خپله معامله کړې ده دا ملک مې ګواه دی او بس لکه ټول دغه دی د زما ښې لاس دی او د کار سړی دی عثمان خیل دی او بس ستاسو هم شکریه تاسو چې د دې جرګې یو اهم کردار یې څه ګڼئ دغه جرګه به کم حده پورې کامیاب وي نو مونږ خو داسې خواره خوشې جرګه ځکه نه ده کړې چې دې کې مونږ واکونه اخیستي دي دې کې مونږ پیسې اخیستي دي دا جرمانې ده او دا به دغه او بله دا ده چې زما په خیال چې دواړه طرفین ستړي م دي یاره اوس الله دا کار ختم کړي بله کم تاسو چې کومه دا خبره کوله چې دا به څوک دغه کوي نو دا خرڅ چې کوم دی دا یې کشر کړی دی ناصر خانه که نه نو که د چا ورسره څه حق وي یا د دې کوچیانو یا زما یا ستی نو به د هغه د حق نه پوره کېږي که نه یو قسم کابل پې خرڅوي نو هم آزاد دی د هغې خو پکې څه مسله شته نه بس ښه ټیک ټاک کار دی او خدای دې نور مخکې هم صحیح وچلېدی که داسې څه مسله نشته ډېره مننه کوو ناصر خانه یقینا چې د دې کار زیار او کردار چې کوم په دغه جرګه کې یو اهم او نن په دغه علاقه کې چې کوم د بدامنۍ دغه فضا جوړه شوې وه دغه خطره جوړه شوې وه هغه خطره ډېره حده پورې کنټرول شو الله دې دوی لم ژوند ورکړي الله دې جرګې والا لم ژوند ورکړي الله دې نورو ملګرو لم ژوند ورکړي چې هغوی همدغسې شخړې هوارولو کوشش کوي ځکه چې پښتانه ډېر زیات که تاسو ګورئ نو پښتانه ډېر زیات مسایلو کې گیر دی او بیا داسې مسایل او بیا داسې خلک چې هغه مسایل ختمولو کوشش کوي دا د فخر او ویاړ خبره ده